بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو مای یوټیوب چینل. د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور اردو جماعت سوم د 3rd کلاس سټوډنټانو السلام علیکم. ټیسټ ایډیشن نصاب 2020 के मुताबिक د دریم کلاس سټوډنټانو مونږه بدی اردو بک کې اته سبقونه او داغه مش مونږ درکړیو. راځي چې نن سبق نمبر 9 نهم نمبر سبق تاسو ته وړاندې کو چې کوم مونږ سره نهم سبق ته پیج نمبر 58 طرف ته راشي او بدی باندې سبق نمبر 9 ډیر خسته کولې سبق ته داغه نوم دی الله تعالی کا انعام. صحیح ده، د الله تعالی انعام په مونږ باندې لکه څنګه چې تاسو کتلې شي اوس کرن موجوده چې کوم خسته میاشته محبوبه میاشته ده چې رمضان شریف ورته وي هغه روانه ده، نو دا د الله تعالی په مونږ باندې ډیر غټ رحم دی. صحیح ده کنه؟ نو د الله تعالی انعام سوی دی سبق کې دی لیسن کې مونږ وایو چې د الله تعالی په مونږ باندې څه انعامات دي. صحیح ده، لکه هغه مونږ لا خوشحالي راکړي، انعام راکړي، یو خسته خوشاله وخت راکړي. لکه څنګه چې تاسو کتل شي خپل لایف کې فار ایگزامپل یو مزدور دی هغه خپل مزدوري وکي نو مالک ورته بیا هغه له سور کوي، هغه له سیلري ور کوي، تنخواه ور کوي. صحیح ده کنه؟ داغي چې کوم مطلب د مهنت چې کوم سیلوي هغه ول ورکی. صحیح ده، نو دغه شان الله تعالی زمونږ رب چې کله مونږ دا مهنت وکړو، مطلب دا روجي دا یو میاش دا رمضان شریف دا میاش کې دا روجي مونږه ونیسو، نو بیا د دینه بعد الله تعالی مونږ لا انعام راکړي چې دا تاسو هغه انعام شو چې تاسو دا یو میاش عبادت وکړو، روزه مونیولا، ذکر اسکار وکړو. صحیح ده کنه؟ نو د دې دا روزي دا زمونږه د روزي مبارک دا مونږ لا یو انعام راکړي الله تعالی. نو لیسن بدیل لیسن کې هم مونږ سره دا خبره کوي چې د الله تعالی چې کوم انعامات دي هغه کوم دي او مونږ لا هغه څنګه راکړي. ٹھیک شو، را بشئی سوچے اور بتائے. سوچو کوئی مونږ ته وایي ګوره کوېسچن کوي آپ کا پسندیدہ تہوار کون سا ہے او استاسو پسندیدہ تہوار کم یو دی. ٹھیک ده، نو زه به تاسو ته ویم چې زما کوم پسندیده تهوار دی، زه به ورته عید الاضحی ویم چې کوم پسندیده تهوار دی زما غټ اختر خوښ دی. صحیح ده، غټ اختر کې سوي قرباني کوي خلک، بیا خسته خوراک کوي او دا شان غوخي او اخو او دی خو دا کیسې میسي وی کنه. نو ما تاسو ته خپل پسندیده تهوار ویلو. ټیک شو، دین علاوه د هر چا خپل خپل تهواري، د ډیرو کسانو ببکی عید الفطر خوخوي، د چا ببکی بل تهوار خوخوي. نو چې تاسو کوم تهوار خوخوي تاسو مونږ ته ویلې شي، جواب ورکولای شي. دویم کوېسچن کې مسلمان سال میں کتنی عید مناتے ہیں نام بتائے ہوئے. مسلمان په کال کې په یو کال کې سو عید مطلب سو اختر مناوي نمونه والے. نو مسلمان په کال کې دو اختر مناوي، داغه نمونه دي عید الفطر یو دی او بل دی عید الاضحی. عید الفطر وړو کې اختر، عید الاضحی غټ اختر. نو دا دوا انعامات دي ګوره، دا د الله تعالی انعامات دي په موږ باندې، په مسلمان باندې. نیکسٹ کوېسچن کې آپ عید کی خوشیوں میں دوسروں کو کیسے شامل کرتے ہیں. صحیح ده، وای تاسو د عید چې کوم خوشحالي وي هغه نور خلک به دوسرو پکې تاسو څنګه شاملوي. صحیح ده، نو نور له تاسو خپل پیسې ورکوي، مطلب هغه کوم غریبانان دی هغه سره بلاس اړوي. صحیح ده کنه؟ دا هغه وسنه کیږي، تاسو ور سره خپل کوشش کوي او هغه له خپل لشل روپۍ ورکوي چې هغه هم دی اختر کې د خوشحالي کې حصہ واخلي. نیکسٹ کوېسچن کې آپ عید کی تیاریاں کیسے کرتے ہیں. وای تاسو د اختر تیاری څنګه کوي. نو هر یو سټوډنټ بوله جواب ورکړي تاسو چې څنګه نارمل ګوري اختر تیاری خلک څنګه کوي. ځان د پاره کوي کپڑے وګنډي. صحیح ده، کپڑے واخلي، کپڑے وګنډي، دا شانجا پیزار واخلي. دین علاوه بعضی کسان پکې واسکټ، دا شان بوټان، چپلې ایټسټرا، دا ټول سيزونه دا خلک اختر داخلي کنه. نو دغه د اختر تیاری دي. نو څنګه چې تاسو د اختر تیاری کوي هغه شان تاسو موږ ته په کمنټ کې ویل شي چې تاسو څه ترتیب دی. ٹھیک شو، نیکسٹ راځي کې آپ جانتے ہیں آیا تاسو ته پته شته سوئی عید الفطر یکم شوال کو منائی جاتی ہے. وہ عید الفطر چې دا په یکم شوال باندې مناویږي. صحیح ده کنه؟ یکم شوال اول شوال بھی. عید الفطر کی نماز سے پہلے غریبوں کو فطرانہ دیا جاتا ہے. صحیح ده کنه؟ او د عید الفطر د موز نه مخکې غریبانو له فطرانه ورکي، مطلب هغه ته تاسو صدقه فطر هم ویلې شي. د وړو کې اختر موز نه مخکې چې کومې پیسې ورکول هغه ته صدقه فطر ویلې شي. صحیح ده، دا ول ذکر ورکول پکار دي غریبانو لا چې چاته حاجت ته ځکه چې دا هم دغه ضرورت پوره شي او خپل اختر صحیح طریقې سره مناو کی هغه هم به د خوشحالۍ کې حصہ واخلي. نیکسٹ وګوره کرسمس اور ایسټر مسیحو کې. صحیح ده کنه؟ کرسمس اور ایسټر مسیحو کې لکه کرسمس یادې دا یو رواج دی، یو رسم دی، او ایسټر مسیحو کې چې کوم مطلب عیسایان دي
هغوی دغه سیز مناوي لکه څنګه چې مونږه اختر مناوو غټ اختر وړوکی اختر دغه شان عیسایان کرسمس اور ایسټر هغوی مسیح او د عیسایان نه د هغوی د کرسمس مناوي. بل وی ګوره بیساکی سکو کا بیساکی دا د سکانو دی زمونږ د پاره اختر دی عید دی د دوی د پاره بیساکی دی د سکانو د پاره. او بل د دیوالی اور ہولی هندو کی تہوار ہے او دیوالی او چې کوم ہولی دی رنگونه چې په یو بل باندې ولي صحیح ده. او بل سری دیوالی دا د چا تہوار دی دا د هندوانو تہوار دی. نو ډیفرنٹ تہوارونه موجود دي نو په مونږ باندې د الله تعالی ډیر غټ رحم دی چې مونږ له خستا اسلام را کړی دی اسلام را رسیدلې دی مونږ ته او مونږه دا غي چې کوم خستا مهینه د رمضان شریف رمضان هغه کې مونږ شامل شوی مطلب رمضان منګه روزي نیسو او بیا په دې کې غټ انعام دادې چې مونږ باندې دوا غټ انعامات دي چې دوه اخترې په مونږ راځي یو وړوکی اختر دی بل غټ اختر دی صحیح ده. نو تاسو د الله تعالی نه بدی باندې شکر وستلی شي. ٹھیک شو راځو نیکسٹ پیج طرف ته سبق طرف ته راشو پیج نمبر 59 طرف ته راشي. الله تعالی کا انعام د الله تعالی انعام سوی بدی کې تلفظ سی کې تلفظ د کول دی دوربین صحیح ده دوربین خوش خبری عیدگاہ بیڑ ضرورت مند مسرت باریک د دې الفاظو تلفظ د کول دی. سبق طرف ترازو کو رسوئی. آج 29واں روزہ تھا افطاری کے بعد نماز مغرب ادا کر کے سب گھر والے چاند دیکھنے کے لیے چھت پر چلے گئے. صحیح ده وینن 29واں روزہ مطلب 29واں روزہ صحیح ده او دغه شان بیا درشتمه نو چې کله موږ افطاری وکړه مطلب رو جماعت موکړو نو داغي منبات مطلب موږ بیا جمعه ته لاړو منبات ټول خلک خپل کورونو طرف ته لاړو د صد پاره د میاش کتلو د پاره او چرته وختو خپل چتونو ته وختل. آسمان پر ہلکے بادل تھے اس لیے یاسر اپنی دوربین بھی لے آیا. پاسمان کې داسې لګي سوي بادل هم مطلب ریزه هم موجود و د دې د وجي سپوږمۍ صحیح نه ښکار کېدله نو د دې د وجي یاسر خپل دوربین راوړلو. دوربین څه د پاره استعمالي دا موږ سره یو ډیوایس دی یو آله دا چې بدی کې لری سیز موږ ته نږدې خي او غټ خي. ٹھیک شو بل وی اور چاند ڈھونڈنے لگا دوی سکتل سپوږمۍ کتلا. وہ رہا چاند یاسر نے خوشی سے چلا کر کہا. وی داغه دی چاند مطلب چاند هغه دی یاسر د خوشی د خوشحالی نه داسې چغه واله چې لکه چاند خورا دغه دی چاند می پیدا کو لکه داسې خبره وکړه. کہا ہے بھائی مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا. اس کی چھوٹی بہن فاطمہ نے کہا. صحیح ده د دې چې کوم وړه خور وا هغه ورته ویلي کم دی رورا ما ته خو د سر ښکاری نه کم د چاند کم ځای کې دی د خور فاطمه هغه ورته دا خبره وکړه. مسجد کے مینار کی دائیں طرف دیکھو یاسر نے اپنی دوربین فاطمہ کو دیتے ہوئے کہا. صحیح ده یاسر خپل دوربین فاطمه لور کو وای د دې مسجد چې کوم خي طرف ته د مینار دی ته مینار وای لکه دا چت د دوی دا مسجد دی دا مینار دی او دا خي طرف ته چاند دی وای دلته وګوره چاند موجود دی دوربین کې ته وګوره. نیکسٹ وہی سب نے باری باری چاند دیکھ کر دعا مانگی اور ایک دوسرے کو مبارک دی. صحیح ده بیا ټولو یو ځای شو مطلب په نمبر سره وی دوربین کې قتل چې چاند ولیدل او دعا یې وغوښتله او ټولو یو بل ته مبارکباد ورکو. باریک سا چاند آسمان پر چمکتا ہوا عید کی خوشخبری دے رہا تھا. چې کوم باریک سا نری دی کنه لکه داسې ډیر یو نری لاین وی کنه دې ته باریک سا وی دغه چاند آسمان کې چمکیدل او دې د اختر خوشحالي مطلب مناوله دې مونږ ته د اختر خوشحالي راکوله د اختر خبر راکول چې لکه سبا اختر دی چې کله ماخام کې دا راوخیږي او تاسو وینئ د دې مطلب یاداوی کنه چې سبا اختر شتا. ٹھیک شو بیا ګوره هر کوئی خوش تھا جلد ہی سب عید کی تیاریوں میں مگن ہو گئے. هر یو کس خوشاله زنګ صحیح ده په جلدی کې ټول د دې اختر د تیاریانو په مگن کې مگن مين مصروف ته. صحیح ده کنه په دې اختر خوشالیانو کې مصروف او ټول. امی جان نے فاطمہ کو مہندی لگائی اور نئے کپڑے استری کر دیے. امی جان چې د فاطمه د پاره امی جان فاطمه له مطلب نکریزي پوری کې مهندی او نورې کمی کپڑے دی هغه استری. نارملی تاسو ګوره دا ټول سيزونه موږ ډیلی لایف کې ونیو کنه روزوی د شان بیا میاش سره ګوري اختر انتظار کوي الکه اختر شتا نشتا نو دا ټول خبرې بدی کې شامل دي. بیا ګوره سوی تهره اور بتائے
सब घर वाले छत पर क्यों गए؟ وای ټول دغه کور والا مطلب دی چت ته ولې لاړو، چت ته ولې ختیو؟ نو دوی ځکه چت ته ختیو چې دوی میاش کتلو لختیو چې میاش ګورو چې سبا اختر شتا یا نشتا. جواب لیکلی شي. عید کی صبح سب گھر والوں نے کیا کیا؟ او د اختر په سحر ټولو کور والا مطلب څه وکړو؟ نو د اختر په سحر ټولو خلک څه کوي؟ ولامبي. صحیح ده. خوله وینځي، ولامبي، پاکې کپړې واچوي، خوشبو لګوي او څه خواږه ماږه وخوري او د اختر مونځ دپاره لاړ شي. صحیح ده. بیا چې یو بل مبارکباد ورکړي. د دې جواب هم تاسو لیکلی شئ. نیکسټ وایي ګوره عید الفطر کی صبح بہت روشن تھی. او د عید الفطر د وړوکي اختر چې کوم سحر و هغه ډیر روشن مطلب ډیر هغه کې ډیره مزه وا رونق پکیو. عید کی صبح بچوں اور بڑوں نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور سویا کا کر عید کی نماز ادا کرنے عیدگاہ چلے گئے. صحیح ده. او د اختر په سحر ماشومان او غټو ټول ولامبل مطلب پاکي کپڑے واچولي، خوشبو ولګولا او سویا داسې میټي چیز یو خسته خوږ چیز وخوړلو. اختر مونږ د پاره لاړو عیدگاہ ته. عید کی نماز کے بعد سب لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے اور عید کی مبارک دی. صحیح ده. او د اختر مونږ نه بعد ټول خلک یو بل سره غاړي ملاوي کړي او یو بل مبارکباد ورکړو. بیا راشي نیکسٹ پیج طرف ته. پیج نمبر 60 طرف تراشی. سوئی گورا عید سے واپس آ کر ابو جان نے بچوں کو عیدی دی. چې کله اختر مونږ واپس رالو نو ابو جان څه وکړو؟ ماشومانو لئی عیدی ورکړه. عیدی څه ته وایي؟ دغه د اختر پیسې ولا ورکړي. ابو جان نے دوپہر کے کھانے پر آس پاس رہنے والے چند ضرورتمند لوگوں کو گھر پر بلایا. او ابو جان بیا دوپہر چې کوم مطلب د غرمې روټۍ د پاره اخوا دیخوا ګاونډیانو ته ډېر خلکو ته ضرورتمند چې کوم غریبانانو هغوی راوغوښتل. صحیح ده. هغوی باندې روټۍ وخوړله. امی جان نے ان کے بچوں کو بھی عیدی دی اور انہیں عید کی خوشیوں میں شریک کیا. او امی جان چې د هغوی ماشومان هم هغوی له عیدي ورکړه مطلب پیسې ولا ورکړي او هغوی هم د خپل عید کې د اختر کې د خوشحالیو کې ځان سره شریک کړو. شام کو ابو جان یاسر اور فاطمہ کو عید میلے میں لے گئے. صحیح ده. بیا په شام کې ماښام کې مطلب ابو جان یاسر او فاطمه د عید میلې ته لاړو. میلے میں بہت بھیڑ تھی او په میله کې ډیر زیات هجوم او ډیر زیات رش و. ایک طرف کھانے پینے اور کھلونوں کی دکانیں تھی، یو طرف ته د خوراک سیزونه. صحیح ده. او دغه شان د سکلو سیزونه دې نه علاوه د کم کلونې وي د هغې دکانونه و. دوسری طرف مختلف جولے لگے ہوئے تھے. او دویم طرف ته مختلف جولی زانګوګانې جوټي موټي خلکو والی زانګوګانې لګېدلې وي. اور مداری کرتب دکھا رہے تھے. او چې کوم مداري و صحیح ده کنه هغه خپل کرتب مطلب خپل شوی شروع کړی و، خپل شوی ښودله. یاسر اور فاطمہ نے جولے لیے. یاسر او فاطمہ هغه جولی وخړلې. صحیح ده. واپسی پر ابو جان نے بچوں کو آئس کریم کھلائی. او په واپسی کې بیا ابو جان خپل ماشومانو ته آئس کریم هم هغه هم پې وخوړلو. فاطمہ کو گڑیا اور یاسر کو ہوائی جہاز لے کر دیا. فاطمې دپاره یې ګوډیا واغستله او یاسر دپاره هوائی جهاز هغه یې وله واغستو. یاسر اور فاطمہ نے ابو جان کا شکریہ ادا کیا. یاسر او فاطمې د ابو جان شکریہ تھینکس د هغوی شکریہ ادا کړه. یاسر نے کہا ابو جان آج ہمیں بہت مزہ آیا. یاسر بیا ویلی چې ابو جان نن خو ډیره مزه وکړه. ٹھیک ده کنه. ابو جان نے کہا بیٹا عید کے معنی ہے خوش مسرت اور جشن کے ہے. ابو جان ورته ویلی چې د عید د اختر معنی ده چې خوش خوشحالی مسرت یا جشن مناول. ٹھیک شو. عید الفطر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھنے کا انعام ہے. عید الفطر د الله تعالی د طرفه مسلمانانو د پاره د رمضان شریف چې کومې روزي دي هغه چې خلک ونیسي نو د هغې د رمضان شریف د طرفه الله تعالی د طرفه انعام دی چې څوک رمضان شریف روزی ونیسی دا یو انعام دے. یہ سن کر فاطمہ کے منہ سے نکلا پیارے اللہ جی اتنا اچھا انعام دینے پر آپ کا بہت شکریہ. چې کله دا خبره واورېده فاطمه د هغې خولې نه داسې الفاظ وته چې پیارې الله جی. صحیح ده. چې څومره خوږ خدای دی زمونږ چې دومره ښایسته انعام موږ له راکړی دی په دې باندې د الله تعالی ډېره زیاته شکریہ. ټیک شو. نو تاسو پکچر کې کتلی شئ دا د دوی هغه منظر دی. دغه شان کانې پینے سامان دی، جولي لګېدلي دي او مختلف کلونې مداري اټسټرا دا ټول څیزونه دلته موجود دي. صحیح ده. د اختر ورځ ده او دوی راغلي دي چکر یې وخي مزې کوي. بیا نیکسٹ وایي ہم نے سیکھا موږ څه زده کړل. عید الفطر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان شریف کے روزے رکھنے کا انعام ہے. عید الفطر مسلمانانو دپاره د الله تعالی د طرف نه رمضان شریف د روزې نیولو د هغې په بدله کې یو انعام دی د الله تعالی په موږ باندې. عید کے دن غسل کرنا
नए कपड़े पहनना, खुशबू लगाना और मीठा खाना सुन्नत है। د اختر په ورځ غسل کول، نه پاکي کپڑے اچول، खुशबू लगवल और خوکسی خوړل دا سنت है۔ लास्ट वन वही ईद की खुशियों में इन लोगों को भी शामिल करना चाहिए जो ज्यादा इस्तिताअत नहीं रखते। د اختر په ورځ د اختر په خوشحالو کې هغه خلک هم شامل اول پکار دي چې څوک بې وسه دي، کمزوري دي، غریبانان دي. صحیح ده کنه چې د چا وس نه کیږي. نو دا ټول خبرې پکې مونږ زده کړې. امید ساتم تاسو په دې باندې پوه شوي وئ. نو دا زمونږ لیسن نمبر 9 الله تعالی کا انعام، ډیر زبردست سبق وو. تاسو کتلی شئ آلریډي روزه سٹارټ ده، تقریبا 18-19 روزه ده. دغه شاندار روزي بس په خیر سرته ورسي، بیا به عید الفطر راځي. نو دغه ټول ترتیب تاسو ته ما ورته وړاندې دی. تاسو بیا به څه طریقې سره مناوئ، دغه شان خوشحالیانې به نورو سره خپل څنګه تقسیموئ. دې نه علاوه کومې تیاریانې به کوئ اختر دپاره، جامې، پیزار ایټسټرا، دا ټول څیزونه. صحیح ده. بیا به د اختر په ورځ چکر وهئ. دغه شان مور او پلار ټول به خوشحاله وي او یو ښایسته ماحول به م جوړ کړی وي. ټیک شو که نه؟ نو دا ټولې خبرې دا به دې سبق کې شامل وي. انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به چې کوم د دې سبق نمبر 9 د مشق د ایکسرسایز دی دا به تاسو ته وړاندې کوو. زموږ ویډیو کمپلیټ شوه. کو ویډیو هم خوښه شوي وي زموږ چینل سره لایک کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ. نیکسټ ویډیو کې به بیا ملاقات کوو. خپل سټډي کنټینیو ساتئ. موږ له راکړئ اجازت. الله حافظ.